د مسلم صاحب حدیث دی، رسول الله مبارک فرمایي من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر، چې چا د رمضان مبارک روزې ونیوي د هغې نه پس چې شپږ روزې د شوال د میاشتې ونیوي، د اختر نه پس چې کومه میاشت د هغې روزې شپږ ونیوي، نو د هغې اجر داسې دی لکه د پوره کال د پوره زندګۍ روزې ونیوي. بل حدیث د رسول الله مبارک دی، هغه فرمایي چې د شوال شپږ روزې نیول د هغې اجر داسې دی لکه د پوره کال روزې د ونیوي. نو علما فرمایي فضیلت کې دا فرمایي چې داسې دی لکه د یوه نیکي الله په لسګونه باندې اجر ورکوي. نو 10 روزې د 10 میاشتو په برابر شوي، او د هغې نه پس چې د شپږ روزې ونیسي لکه د 2 میاشتو شوي، نو داسې شوه لکه چې د پوره کال روزې ونیوي، او د پوره کال اجر چې کم شو هر کال دی روزې نیسي، نو د هغې په برکت سره لکه داسې شو لکه د پوره زندګي روزو اهتمام وکړو.